أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم سورة البقرة سپارہ نمبر 2 د سورت رکو نمبر 19 او د سپاری رکو نمبر 3 آیت نمبر 154 د دې آیت شان نزول داسې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت نه یو کال بعد د بدر په میدان کې د یو زر زورورو اسلحه‌دارو کافرانو سره د 300 او 14 مسلمانانو یعنی صحابه کرامو بی وسو بی کسو بی اسلحه په تش لاس باندې یو عظیم الشان د حق او د باطل معرکه او جنگ وشو جنگی بدر وته ویل کیږي تفصیل با سلورم سپاره کی راځي دغه جنگ او دغه معرکه کې الله جل شانه صحابه کرامو ته بری ورکړلو او کافرانو ته شکست شو په دغه جنگ کې اویا غټ غټ سرداران د کافرانو مردار شول او اویا غټ غټ سرداران لاس نیولي صحابه گرفتار کړل ژوندي راوستل په دغه جنگ کې 14 صحابه کرام شهیدان شوي دي شپږ مهاجرین یعنی د مکینه راغلی صحابه او اته انصار د مدینه اوسیدونکو صحابه دا 14 صحابه کرام شهیدان شو نو د مکی مشرکانو خپل شکست نه کتل چې دومره لوی شکست یې خوړلی او د مدینه يهوديانو او منافقانو د دې 14 شهیدانو صحابه په باره کې ملنډي پراپګانډي او فضل ویناګانې شروع کړې چې دیله په جنگ کې څه ورغلل خپل سرونه پکې بیلل لاړو مړه شو د دنیا نه پناه شول د دغه شهیدانو په باره کې دا قسمه خبرې منافقانو مشرکانو یهودیانو کولې چې د دنیا خکل لذتونه د خجرو باغونه او مزې چرچې وي بال بچو خو خکل په مزو کې ژوندو او د کافرانو سره ایسه بیسه وجنګېدل لاړل سرونه پکې بیلل لاړو مړه شو پناه شو الله جل شانه د دغه منافقانو د کافرانو په جواب کې او د دغه صحابه او د شهیدانو په فضیلت کې دا آیت نازل کو ولا تقولوا او تاسو موایه لمن هغه چاته یقتل فی سبیل الله چې وجلی شي یا وجلی کیږي د الله په لار کې چې شهید کړي شي اموات دوی ته مړه مه وایې دا مړه نه دي بل احیاء بلکې دا ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسو د دوی په ژوند پوهیږئ نه شعور نه لرئ چې دوی ته الله کوم عزتونه ورکړل سوي الله دې کافرانو ته جواب وکړو چې تاسو وایئ دوی مړه شو نعمتونه ترې پاتې شو باغونه ترې پاتې شو لذتونه دوی شهیدانو ته چې الله کم نعمتونه د آخرت او د جنت او کم لذتونه او کمی خوشحالی ورکړي هغه د دنیا د دې ظاهري او عارضي نعمتونو نه په لکو چند افضل او بهتر دي تاسو وایئ چې مړه شو مړه نه دي هغوی ته الله داسې ژوند ورکړو چې هغه همیشه همیشه ژوند دی دا بس ژوند د دنیا دا بس نعمتونه د دنیا نو په دې آیت کې یو خو دې کافرو ته جواب شوی دی یو پکې یو اهم ترینه مسله ذکر شوی ده شهید چاته ویل کیږي په شریعت کې شهید هغه چاته ویل کیږي څوک چې د اعلاء کلمت الله د پاره د الله تعالی د دین د سربلندۍ د پاره د حق دین د پاره د کافر سره جنگیږي او د کافر د لاسه په دغه حق جنگ کې او په دغه حق جهاد کې ووجل شي دا په شریعت کې شهید دی او دې ته ویل کېږي حقیقي شهید دا په حقیقت کې شهید دی الله وایي شهیدان ژوندي دي څنګه ژوندي دي
دې دپاره لږ غونتې کې تفصیل مونږ وایو خو تاسو ما ته پوره توجه ساتئ چې منځ کې ذره برابر ټیشن بدل نه کړي یو خبره په بلې پسې پیوسته لکه د زنځیر د کړۍ ده نو بیا به پرېږدي دې دنیا کې چې الله جل شانه د انسان ته کوم ژوند ورکړی دی نو دا الله جل شانه د انسان په دې وجود کې روح نومي یو طاقت ورچولی دی دې جسم کې روح یو طاقت موجود دی د الله په حکم دا روح او جسم یو ځای شوي دي نو انسان ته په دنیا کې د دنیا ژوند حاصل شوی دی دې ته ویل کېږي حیات دنیوي د دنیا ژوند دا روح چې تر څو پورې د انسان په دې وجود کې دننه موجود وي نو دا انسان ژوندی دی او دته حیات دنیوي حاصل دی د انسان د دې اوسېدو دوه حالتونه دي دی چې وخت تیری او اوسېږي په دې دنیا کې یا به ویښ وي یا به اوده وي دا دوه حالتونه دي دریم حالت پکې نشته یا به ویښ یا به اوده که ویښ وي نو د ده دا روح د ده په دې وجود کې دننه موجود دی نو دته حیات دنیوي د دنیا ژوند حاصل دی او دی ژوندی دی یو د انسان حالت دی د خوب دی اوده شي په داسې حالت کې دا روح د ده د جسم نه وځي بهر لاړ شي بره آسمانونو کې ګرځي دویشتمه سپاره سورة الزمر کې به تفصیل راشي بیا الله جل شانه ارشاد فرمای الله یتوفى الانفس حین موتها چې الله تعالی د دې بنده نه د خوب په وخت کې دا روح وباسي الله وی دا روح زه ځان ته وبلم جسم دلته پاتې شي روح وبللی شي نو که زه په دې بنده باندې د مرګ فیصله وکړم او د دې بنده نیټه پوره وي نو الله وی دا روح زه به ایثار کم بیا ورته راپرېږدم نو خلک وایي پلان کې بیګه اوده شو ساري یې سترګې غړې نه کړې په خوب کې اړو څوک پی نه شو لاړو په حق ورسېدو د ده روح د خوب سره د ده د وجود نه وتې وه د الله خواله تللی اوسې به الله چې کوم ځای ته غوښتل هلته یې بوتلی خو د دې روح د دې جسم سره یو مضبوط تعلق و په دغه تعلق باندې دا جسم ژوندی و دا انسان ژوندی و او که یو روح الله تعالی واپس رالیږل وغواړي او د بنده نیټه نه وي پوره نو دا روح ورته واپس راولیږي نو سهار وختي دې سترګې غړي واپس راپاسي نو روح چې انسان ویښ وي نو په دې وجود کې دننه موجود دی انسان ژوندی دی حیات دنیوي ورته حاصل دی او په خوب کې روح د جسم نه بهر شو بره لاړو خو د دې جسم سره تعلق شته که نه نو بیا هم د انسان ته ژوند حاصل دی ژوندی دی حیات دنیوي ورته حاصل دی بیا یو وخت داسې راشي د دې انسان په دې دنیا کې نیټه پوره شي یا په خوب کې یا په ویښه دا روح د ده د دې جسم نه الله وباسي او د دې جسم سره چې د دې روح کم تعلق دا تعلق ورله پرېږدي ختم یې کړي د دې روح د جسم سره تعلق برقرار پاتې نشي نو خلک وایي د پلانکي نه روح لاړو په حق ورسېدو الله دې وبخي روح خو ترې په خوب کې هم تللی اوسې به نو هغه وخت کې دې ورته نه وي چې په حق ورسېدو او چې اوس ترې لاړو اوس ورته وایي په حق ولې هغه چې په خوب کې تی روح تلیو نو د روح د جسم سره تعلق پرې شوی نو تعلق یې برقرار و او اوس چې تی نه روح ووتو نو تعلق هم الله پرېښود د لږ وخته پاره تعلق د جسم سره د روح ختم شو نو انسان مړ شو په حق ورسېدو دا روح چې د دې جسم نه ووتو دی به چېرته ځي دی چېرته ځي یاد وساته یو د نیکانو خلکو روح دی یو د بدانو خلکو روح دی د اوو آسمانونو د پاسه جنت دی او د جنتونو د پاسه یو بل جنت دی هغې ته ویل کېږي جنت الفردوس او دا د الله د عرش د لاندې دی په دغه جنت الفردوس کې یو خاص مقام دی هغې ته ویل کېږي علیین یو خاص مقام دی چې هغې کې د جنت تمام نعمتونه موجود دي د نیکانو خلکو او د نیکانو مسلمانانو دا روح فرشتي واخلي دغه علیین مقام ته ورسي او د جنت په دغه نعمتونو کې ګرځي د اوو ځمکو د لاندې اوبه دي د اوبو د لاندې هوا ده د هغې د لاندې یو مقام دی هغې ته ویل کېږي مقام سجین او دا سجین د جهنم په کندو کې یو کنده ده
د بدانو خلکو د کافرانو خلکو روح فرشتي اونیسي دغه سجین ته بوزي او په سجین کې په زنځیرونو باندې وتړي د الله په عذابونو کې مبتلا شي. د نیکانو روح علیین ته لاړو، د بدانو روح سجین ته لاړو. د علیین او د سجین تفصیل به بیا 13 سپاره کې راځي. دا جسم بچته زی، دا وجود بچته زی، دا جسم به قبر ته زی. قبر څه ته وایي؟ زما او ستا په نظر کې او په خیال کې قبر دغه کنده ده چې مونږ یې پاته کسه باندې وباسو مړی وردن نه کوسې به او خازي ورپسې ولګو یا لحد او یا تابوت او د پاسه پېښورې واچو. زه او ته دې ته قبر وایو، لیکن یاد وساته په شریعت کې قبر هغه مقام، هغه مکان او هغه ځای ته ویل کېږي چې د انسان د مرګ نه پس د دا جسم په کم ځای کې موجود وي، چې هر ځای وي د ځمکې د تل نه والا د آسمانونو د سره پورې ته داسې ویلی شي د مقام سجین نه والا د مقام علیین پورې دا ټول جهان یو مکان دی، یو ځای دی. په دې ځای کې چې د انسان دا وجود او دا جسم د مرګ نه پس په کم ځای کې موجود وو، که ټول وجود وي که د وجود ذرې ذرې ولې نه وي، بس دغه ځای د دې جسم دپاره قبر دی. دا وجود او دا جسم قبر ته لاړو او دا روح یو علیین ته لاړو یو سجین ته لاړو. اوس دغه روح چې په علیین کې موجود دی، دا روح چې په سجین کې موجود دی، د دې جسم سره تعلق ختم شوی و کنه، مرګ پرې راغی. اوس یې الله جل شانه دوباره د دې جسم سره تعلق پیدا کی، د هغه علیین والا روح د دې جسم سره تعلق پیدا شي، د سجین والا روح د دې جسم سره تعلق پیدا شي. په دغه تعلق باندې دې جسم کې بیا ژوندون راشي. دې ته ویل کېږي د برزخ ژوند. برزخ څه ته وایي؟ قرآن پاک کې الله جل شانه ذکر کړی دی ومن ورائهم برزخ، د دیو نه شاته برزخ دی. د برزخ خپله معنی ده پرده. د برزخ دی ژوند ته هم حیات برزخی او برزخ ځکه ویل کېږي چې دا د دنیا او د برزخ د ژوند په منځ کې یو پرده ده، ځکه دې ته ویل کېږي برزخ. حیات برزخی او د برزخ ژوند څه ته وایي؟ د دې روح چې د دې جسم سره کم تعلق پیدا شو او په دې جسم کې بیا ژوندون راغی، دغه ژوندون ته ویل کېږي حیات برزخی، د برزخ ژوندون. یاد وساته حیات برزخی د دوو څیزونو نوم دی، یو مکان ځای، یو زمان زمانه. د سجین نه والا تر علیین پورې دا ټول جهان چې په کوم ځای کې هم د انسان دا وجودو دا جسم یا د دې ذرات موجود وي د مرګ نه پس، دا مکان او د مرګ نه پس چې دا روح دی وته مرګ پرې راغی، د دې نه واخله، د دې وخت نه واخله د حضرت اسرافیل علیه السلام د دویمې شپېرې پورې، چې اسرافیل علیه السلام په اول ځل شپېلې ووایي جهان به فنا شي، چې په دویم ځل شپېلې وخي بیا به الله تعالی د انسانان او د مخلوقات را ژوندي کوي. نو دغه دویمه شپېلې د انسان د مرګ د وخت نه والا تر د اسرافیل علیه السلام د دویمې شپېلې د وخلو پورې دا ټوله زمانه او د سجین نه تر علیین پورې دا مکان، دا دوه څیزونه چې یو ځای شي او په دې کې کم انسان موجود وو، نو دې انسان ته چې دقه کم ژوند حاصلېږي دې ته ویل کېږي حیات برزخي او د برزخ ژوند. زه او ته اوس په دې مکان کې په دې جهان کې موجود یو که نه یو، خو په ما او تا باندې هغه زمانه راغلی ده، کومه زمانه چې اوس تا ته ما ذکر کړل د مرګ نه پس د اسرافیل اسلام د شپېلې پورې، هغه نه ده راغلی که نه. نو زه او ته په کوم ژوند کې یو؟ په حیات دنیوي کې. یو کس مړ شو نو د مرګ نه فوراً بعد د ده هغه د برزخ زمانه شروع شو که نه شوه شروع؟ د زمانې د برزخ وخت شروع شو او د ده دا وجود چې کوم ځای کې موجود وي، نو د ده دا وجود په دې مکان کې او په دغه زمان په دغه وخت کې د دپاره دا ژوند دا حیات برزخي دی، دا د برزخ ژوند دی. سوال دا پیدا کېږي چې د علیین د دې روح د جسم سره تعلق ولې پیدا شو دوباره او دته الله دا ژوند ولې ورکوي؟ د سجین د روح دې جسم سره تعلق ولې دوباره پیدا شو؟ دته الله دوباره دا ژوند ولې ورکوي؟ وی دا ځکه چې په علیین کې کوم روح موجود دی هغه د جنت د نعمتونو نه خوندونه اخلي که نه اخلي؟
علی کنه حدیث مبارک کې راغلی دی وی د شهید روح په علیین کې د شنو مارغانو په ججرو کې ناس وي او په ټول جنت کې ګرځي سیلونه کوي. دا د حدیث مبارک الفاظ دي. نو چې په ټول جنت کې دا مارغه ګرځي او خوندونه اخلي نو دا روح چې په دې ججوره کې دننه ناست دی د شهیدو نو دی به دا خوندونه نه اخلي که د به سترګې پټې کړي دی به هم د جنت د دغه نعمتونو نه خوندونه اخلي که نه دغه روح ته دغه خوندونه ورکولی کېږي د دغه نعمتونو نه دی خوند اخلي. دا روح چې د بدانو خلکو په سجین کې موجود دي په عذاب کې مبتلا دي که نه دي مبتلا. نو د مرګ نه بعد یو روح ته په سجین کې عذاب شروع شو یو روح ته په علیین کې خوشحالي او نعمتونه شروع شو. نو دا په دنیا کې چې دا عملونه بنده کوي او د انسان یې کوي نو صرف دا روح یې کوي که دا روح او دا جسم یې دواړه کوي روح او وجود دواړه یو ځای شوي دي نو انسان ژوندی دی که نه. نو عملونه ټول عملونه که نیک دي او که بد دي که کفر دي او که ایمان دي جسم او روح دواړو په شریکه کړي دي. او نعمتونه په علیین کې چاته شروع شو روح ته عذابونه په سجین کې چاته شروع شو روح ته. نو جسم خو په ځای پاتې شو جسم ته خو نه عذاب شته او نه ثواب شته. نو الله تعالی دا تعلق د دې جسم سره د دې روح ځکه پیدا کوي چې څنګه نعمتونه روح ته ملاویږي دغسې خوشحالي او نعمتونه دې جسم ته ملو شي. څنګه عذابونه په سجین کې روح ته ملاویږي دغسې عذابونه په قبر کې دې جسم ته ملو شي. او که داسې نه وي نو دا خو بیا د الله د عدل خلاف تسیبه که عذاب صرف روح ته ورکولی کېږي او نعمتونه صرف روح ته ورکولی کېږي او جسم ته نه ورکولی کېږي نو دا خو بیا د الله د عدل او د انصاف خلاف دی. او الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یظلم مثقال ذره الله د اوري د دانې برابر هم چا سره ظلم زیاتې او ناانصافي نه کوي. نو څنګه چې روح له نعمتونه داسې جسم لم پکار دي څنګه چې روح له عذابونه داسې جسم لم پکار دي عذاب او ثواب او نعمتونه دي له پکار دي که داسې نه وي نو دا خو بیا د الله د عدل خلاف دي. د دې مثال داسې دی که نه یو سړی دی په سترګو ړوند دی نظر یې نه لګي خو خپې یې کار کوي او بل سړی دی د هغه سترګې کار کوي خو په خپو شل دی په خپو ګوډ دی یو ګرځېدی نه شي بل ته څه ښکاري نه. اوس دا بینا چې په خپو شل دی د مالټو په باغ کې سرې سرې مالټې ولیدي نو زړه یې وتو شو. اوس ورتلی شي نه په خپو شل دی نو دی نابینا چې په خپو روغ دی ده ته وایي باغ کې مالټې دي ورځو نه مالک نشته دی ورته وایي ما ته خو څه ښکاري نه وایي ما ته ښکاري که نه خو زه ګرځېدی نه شم نو څه به کوو. نو دا شل چې په سترګو بینا دي دې ړوند ته وایي ستا په دې اوږو به زه کښېنم او به زه به درته لار کوم او ته ځه کار به وشي سیبه ستا به هم مزې شي او زما به هم مزې شي. اوس دا بینا چې په خپو شل دي د دې ړوند په اوږو باندې کېناستو دواړه باغ ته ورغلل ړوند ته لاره ښیي داسې ځه او داسې ځه او داسې ځه یو څو مالټې روشو کولي په دې کې پې د باغ مالک راغې سیبه. اوس ړوند ته خو لار نه ښکاري چې په کومه وتښتم او بینا ګرځېدی نه شي په خپو شل دي دواړه یې ګیر کړل سره. ستا څه خیال دی چې سزا چاله پکار ده ړوند ورته وایي ما مه وخه ما خو څه لیدل نه نو جرم خو ما نه دي کړی جرم خو دې بل کړی دي سیبه او بینا ورته زه خو په خپو شل یم ګرځېدی نه شم جرم خو دې او کړی دي ګرځې راوستې خو دې ما مالک به دواړه راونیسي او د دواړو نه به د بوس سسقي جوړ کړي ځکه چې دواړه په دې جرم کې څه دي شریک دي. د انسان دا جسم پشان د هغه چا دی چې ړوند دی خو خپې لاسونه وجود کار کوي ګرځي او دا روح پشان د هغه چا دی چې بینا دی خو خپې یې نشته په خپلو خپو نشي ګرځېدي روح په خپله څه نشي کولی تر څو چې ستا په دې وجود کې نه وي. نو دا انسان چې دا عملونه کوي روح یې هم کوي او جسم دا دواړه شریک دي صاحبه په نیکو کې مو په بدو کې مو. نو دغسې عذاب او ثواب هم د دواړو دپاره پکار دی. حدیث مبارک کی راضی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار چې دا قبر یا د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. نو په دې قبر کې خو جسم دی که نه په قبر کې خو مونږ دا وجود ایږدو روح خو علیین او سجین ته تللی دی نو دا قبر څنګه باغ او څنګه د جهنم کنده شوه.
معلومه دا شوه چې څنګه روح ته نعمتونه او عذابونه ملاویږي داسې په دې قبر کې د جسم ته هم عذاب هم کېږي او هم ثواب او نعمتونه ملاویږي. یاد وساته زمونږه د اهل سنت والجماعت احناف دیوبند علماو دا عقیده ده چې په قبر کې نعمتونه هم شته عذابونه هم شته ثوابونه هم شته او عذابونه هم شته. دې جسم دا کم وجود چې زه او ته ښخو دغه جسم ته عذاب هم شته او ثواب هم شته اگر چې روح په علیین کې او په سجین کې موجود دي خو تعلق د دې جسم سره شته او دا جسم په دغه تعلق ژوندی دی. څنګه ژوندی دی؟ په دې حیات برزخی او په دې برزخ کې چې دی انسان ته دا کم ژوند ورکول کېږي که نه د دې مختلف درجې دي. یاد وساته زما استاد د دې سر ویښته دي که نه په دې کې ژوند شته که نشته؟ ژوند پکې شته که نشته؟ غټېږي نه یاره نو بې ژوند غټېږي. دا د ګیرې ویښته دي دې کې ژوند شته که نشته؟ غټېږي نو ژوند پکې شته که نه؟ دا نوکان دي په دې کې ژوند شته که نشته؟ غټېږي نو ژوند پکې شته که نه؟ او چې تی کټ کې پرې کې دړ کوي ګوره ژوندي دي تی پرې کې او دړ نه کوي ژوند پکې شته خو د دې دا ژوند ډېر د کمې درجې دي د ادنا مرتبې دي چې هغه درد باندې ته پوهېږې هم نصیبه ستا دا پونده ده دا پونده په دې کې ژوند شته که نشته؟ حرکت نه کوي ژوند پکې دی که نه؟ یو تیره کاڼي باندې ستا دا پونده کېښوده دړ کوي ډېر کوي که لږ کوي؟ لږ شانتي کوي پونده مضبوطه نصیبه لږ درد کوي. په دې کې ژوند شته خو د دې ویښتو او د دې نوکانو د دې ژوند نه یو درجه لږ زیات دی نو لږ درد ته محسوسې سیبه. په دې مخ کې په دې اننګو کې په دې وجود کې یا بله حصه واخله پسته حصه په دې کې ژوند شته که نشته؟ شته که نه؟ اوس دغه تیره کاڼې چې تا پې پونده یې ښودې وه هغې لږ دړ کړو دغه کاڼې راواله او دې مخ لیروله یا دا مخ وله روبغوه دړ به کوي که نه به کوي؟ پرې به شي ډېر دړ به کوي صیبه. نو د مخ دا ژوند د پوندې د ژوند نه یو درجه نورم اعلی دی نو ځکه ته درد زیات محسوسې. په دې سترګه کې ژوند شته که نشته؟ د دې سترګې ژوند د مخ د ژوند نه ډېر زیات او اعلی اوچت دی. دومره پوچې غوندې کې خلې ستا په دې سترګه کې لاړ شي څومره پوکي وواخیسې به ولې د دې دا ژوند د ډېرې اعلی درجې دی. نو دا د څلورو مرتبو ژوند دی. دقسې په دې برزخ کې چې دې بندګانو ته کم ژوند ورکول کېږي کافر ته هم د برزخ ژوند ورکول کېږي مسلمان هم د برزخ ژوند ورکول کېږي شهید ته هم د برزخ ژوند ورکول کېږي پیغمبر ته هم د برزخ ژوند ورکول کېږي خو د دې دا ژوندونه دقسې اعلی او ادنا دي. د کافر ژوند داسې دی لکه د دې ویښتو دا ژوند په برزخ کې عذاب ورته کېږي. د ګناهګار مسلمان او د عام مسلمان دا ژوند د برزخ داسې دی لکه د پوندې دا ژوند. د شهیدو دا ژوند داسې دی لکه د اننګي دا ژوند لکه اعلی دی په ژوند کې او د پیغمبر دا ژوند په برزخ کې داسې دی لکه د سترګې دا ژوند هغه د ټولو نه په قوت کې اعلی دی او د ټولو نه زیات دی. نو د پیغمبر برزخي ژوند اعلی د ډېرې اوچتې مرتبې دی. په دویمه مرتبه کې بیا ژوند د شهیدانو دی. نو دا دې آیت کې چې الله جل شانه ارشاد فرمایي چې شهیدانو ته مړه مه وایې مړه نه دي ژوندي دي. په کوم ځای کې؟ په برزخ کې حیات برزخي ورته حاصل دی. روح ته نعمتونه ملاویږي او جسم ته ملاویږي. جسم که په هر ځای کې پروت وي. زه بس دونه بس دی یو څو خبرې پکې نورې پاتې دي انشاءالله بیا به سبا درس کې وایو. ولا تقولو او تاسو مه وایې لمن هغه چاته یقتلو چې وجل کېږي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اموات مړه داسې مه وایې چې دا مړه دي بل احیاء یو ټکي پکې محذوف دی بل هم احیاء بلکې دوی ژوندي دي ولكن لا تشعرون لیکن تاسو د دوی د دې ژوند شعور نه لرئ تاسو د دوی په دې ژوند باندې نه پوهیږئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.